السلام علیکم ملګرو. سی وی به څنګه جوړوئ؟ سی وی نن سبا یو ډېر ضروري څیز دی د هر قسم جاب دپاره، نوکرۍ دپاره، که پرایویټ وي که سرکاري، د بهر ملکونو دپاره سی وی ډېر ضروري څیز دی. او ډېرو ملګرو دا تپوس وکړو چې یاره موږ ته د سی وی جوړولو یو اسانه او شارټ کټ طریقه وښیه. نو زه به نن تاسو ته د سی وی یو داسې اسانه او شارټ کټ طریقه ښیم چې یو ډېر ښایسته سی وی به تاسو په خپل موبایل کې جوړولی شئ. کمپیوټر کې نه د کمپیوټر والا دکان ته تلو حاجت شته. خپل موبایل کې په یو منټ 2 منټه کې دننه تاسو ځان له د خپلې مرضۍ سی وی جوړولی شئ. ښه ښایسته او مزیداره. دا په پی ډي ایف شکل کې هم چاته لیږلی شئ، که پرنټ کوئ یې پرنټ آوټ کوئ راوباسئ، پرنټ هم راوباسلی شئ. طریقه څه ده؟ ټایم در نه ضایع کوم، د موبایل سکرین کې وګورئ. دا یو ایپ دی، ډېر سمپل ایپ دی. په دې کې تاسو ته دا ټول آپشن نمبر په نمبر درکړي دي چې کوم آپشن تاسو غواړئ هغه په دې کې تاسو اچولی شئ، او کوم آپشن تاسو وایئ چې دا پکې نه اچومه نو هغه پکې نه شئ اچولی، هغه ته نه پرېږدئ چې څنګه ستاسو مرضي. لکه دې کې دا لومړی نمبر آپشن چې کوم دی کانټیکټ انفارمیشن، دا خو ضروري دی، دا خو به خامخا تاسو لومړی کې ورکوئ چې یاره زما باره کې زه څوک یم، نوم مې څه دی، موبایل نمبر څه دی، ایمیل اډرس وغیره د دې خبرو هغه بیسک معلومات دي. لکه دا ګوره دې کې ما دا لیکل کړي د ټایم د بچت کولو دپاره. ما خو زر کړي، تاسو پکې بیا ځان له وکړئ. نوم دی، ایمیل دی، موبایل نمبر دی، اډرس دی، ډیټ اف برث دی. دې خو سیو آپشن ورکړی دی، سیو به ووهئ، بس دا اټومیټک هلته سیو کېږي. په سی وي کې دا ستاسو اټومیټک سیو کېږي. که چېرې دا سیکشن ته زه پکې نه ساتم، دا لیکل پکې نه کوم، نو دا ډیلیټ آپشن دی، ډیلیټ سیکشن دا پکې ما اچوم. سیو مو اوس په څه کوئ؟ ډایرکټ بر هغه 3 ډاټ نشان دی، دا به ووهئ. په یې کې به تاسو ته اوس نورې آپشنې کولی شي. دویم نمبر پرسنل سټیټمنټ، زما خپل ذاتي رایه څه ده، یو سټیټمنټ زه ځان باره کې لیکم. دا به تاسو کلیک کړئ، دلته کې به ولیکئ چې څه ستاسو په ذهن کې څه قسم سټیټمنټ تاسو ورکوئ، چې زه یو هارډ ورک یم، یا زه ډېر محنتي یم، یا داسې چې څه ځان باره کې لیکئ، څه تعریف وغیره. دې ته پرسنل سټیټمنټ وایي چې ما کې دا خوبۍ دي، هغه به دلته ولیکئ. سیو به یې کړئ. که وایي چې زه پکې دا آپشن نه ورکوم، دې ته پکې اجازت نشته، ډیلیټ سیکشن نه ورکوم پکې، بس ډیلیټ وي، دا به ورته نه ځي. بل بیا به هغه 3 ډاټ نشان ووهئ، تاسو ته بیا اوس بل آپشن راشي کیریر. خپل کیریر باره کې تاسو طریقې چې یاره د دې نه مخکې ما څه کولو. مثال دلته پکې ما ورکړی چې وایي ما ټیلینار کمپنۍ کې ما کار کړی دی، ریټیلر زما پوسټ و، ټول کسان مې پیژني، خپل صفات وغیره، کم ډیټ نه مې شروع کړی او کله مې بس کړی دی. دا خپل کیریر دی، لکه چې وایي دوره ټایم ما دا کارونه کړي دي. که دا سیکشن پکې ورکول غواړئ نو سیو به ووهئ، که نه ورکول غواړئ دا پکې نه ورکوم، ډیلیټ، بس دا پکې نه وي. بل څلورم نمبر چې کوم آپشن دی دا خو ډېر زیات ضروري، دا خو لازمي پکار دی. ایجوکیشن، ستا تعلیم څه دی، نو دې کې به خامخا تاسو به دا سلیکټ کړئ. بیا بره لومړی نمبر آپشن دا به ووهئ، دا به ښه تفصیل سره ولیکئ چې تاسو څومره تعلیم کړي او هغه پکې لیکل غواړئ. ما خو سرسري لیکلی دی، اصل یو کالج نوم مې ورکړی، دونه تعلیم مې کړی، دې ډیټ نه تر دغه ډیټه. دا به تاسو ښه تفصیلي ولیکئ چې څه تاسو کړي، میټریک دی، اپ دا، اپ ایس سی دا، ایم ای دا، کمپیوټر وغیره چې څه تاسو کړي دي ټول به دلته ولیکئ. بیا به سیو ووایئ، دا سیو شو. بیا د هغې نه بعد لاندې کی سکل چې تا کې داسې ناشنا خوبۍ څه دي هغه هم ته ځان دې کې لیکلی شي. دې کې مثال لکه ته وایې چې بھائی ما له الکتریشن چلوم راځي، یا زه په کمپیوټر هم پوهېږم، یا زما ټایپ رایټنګ هم زه کولی شم مثالو، او یا زه ډرایور هم یم، ما زه ګاډي هم چلولی شم. دې ته ویلی شي هغه کی سکل چې یاره ما کې داسې یو جدا یا خصوصي خوبي ما کې شته، نو هغه به دلته کې ولیکئ. او که نه وایئ چې دا پکې زه نه لیکم، نو د هغې لپاره ډیلیټ سیکشن شته. او که وایئ چې نه داسې پکې زه څه لیکم، داسې خصوصي خوبي ما کې شته، نو سیو به ووهئ. خو دا تاسو خپل ذهن کې هم دا خبره یاد ساتئ چې ستاسو په سی وي کې څومره ډېر لیکلي او ډېرې آپشنې، نو د هغې سی وي اثر به ډېر غورځېږي. که تاسو شارټ کټ ولیکئ دا مې نوم دی، دا مې تعلیم دی، نه هغه څه سی وي شو. خامخا لږ لیکل پکې ډیټیل پکاري. بل لاندې پراجیکټ دی چې یاره دا کوم پراجیکټ کې څه ځای کې کار کړی دی، یو کمپنۍ کې هم کار کړی دی، یا بهر ملک کې څه ځای کې هم کار کړی دی، یو مشهور پراجیکټ دی، نو هغه هم تاسو دې کې لیکلی شئ. لکه ما مثال په توګه دې کې هسې دا ولیکلو چې یاره سعودي ارامکو کې ما کار کړی دی. ارامکو د هغې یو مشهوره کمپني ده د تیلو، نو کله دې کړی دی، څومره وخت یې کړی دی، په کم پوسټ یې کړی دی، مثال ډرایور پکې ما کړی دی، یا الکتریشن یا بل څه. لاندې به د هغې ډیټ ولیکئ. داسې تاسو ته طریقې ښوول لپاره وایم، که تاسو یو ښه داسې پراجیکټ کې کار کړی نه پکې لازمي ولیکئ، په دې باندې خاصه پرېوځي. او که دا سیکشن پکې تاسو ساتل غواړئ
نو څه وخه کنه چې دا څه پکې سن لیکم یا ما دا سکار نه کړل ډیلیټ بس ډیلیټ نه مليږي پکې خو ما ورته وی چې سیو د دې لپاره خري چې لګا تاسو سی وی خسته راشي چې یاره دې سړی کې ډیر زیات ټیلنټ دی نو تاسو سی وی د کم ځای ته زی داسې سی وی چې کې ټیلنټ زیاتی لیکل پکې زیاتی نو خلکو ته وزر قابل قبولي بل دا غینه بعد د کې نور هم ډیر اپشن دي ایډیټ فوټو ته په خپل تصویر هم لګول شي کوي چې نه لګوم پکې نو ملګوا کوي چې لګوم نه ایډیټ فوټو به وې دا چې څنګه وې نه ډایرکټ پستا ګیلری کولاو شي ګیلری نه کم یو تصویر ستا خوخي خمازیدار تخکاری اکه تصویر بر واخلې او دلته کې اپ خپل دلته اتوماتیک پیټ شي دا ګوره دا تصویر اسې ز تاسو ته چل خو نه بار اخر نه دا یو تصویر ما اوچت کو دا دلته لګوم دا به زما په سی وی کې دا تصویر پیټ شي دا ګوره تاسو دې زوم ان زوم اوټ هم کول شي یو خپل خاصه برابر سیټ کول شي تولا دا تصویر ما دې کې سیټ کو دا په سی وی باندې ولګید و سی وی تیار شو مثال ته ګوري چې یار سی وی کم ده څنګه جوړ شو څنګه دا څنګه نه ده اسې ګوري یا بالکل سیو کوي چې بس اوکې ریډي ده هغه د پاره دا ځکه یو آپشن لیکلی دی وته ویو سی وی دا نشان ولا ما ورکو دک تاسو وخه دا ګوره سی وی تاسو تخکاری په سکرین کې سی وی تاسو تیار شوی دا زوم کې خبر ټکی په ټکی باندې وګورئ که څه غلطي پکې شوی سپیلینګ کې یا دا یو پارټي ته چې دا تزلر کومه یا دا پکې لګنور لیکل کومه یا نور سپاټونه پکې مالګری کومه ناغه پکې تاسو کولې شي هم اکه کې آپشن ته بیا لړ شي سسیست ختموي او که سسیست پکې مزید نور اډ کوي نو دک سمپل طریقه ده وز بدا سه کو څنګه کاته داري ورکړي ډاونلوډ سی وی به وخه او ډایرکټ په تاسو ګلری ته مراشي او ډایرکټ د دې نه تاسو په واتس اپ کې په پی ډی اف شکل کې چاته لګلم شي لکه زه تاسو ځړوان دي دا د واتس اپ کې چاته لګم تاسو به وینئ چې څنګه خپل دا د پی ډی اف شکل کې هلته ځینو پی ډی اف یو داسې فایل دی چې دا ارزه قابل قبول دی او د دې نه پرنټ هم ډیر په اسانه باندې وځي نو دا ګوره تاسو دا باندې خپل نمبر ته سند کړه په پی ډی اف شکل کې لړه خاصانه طریقه وا اس ګران بګی نشته وس بس تاسو په ذهن کې یو سوالي چیرې تا خو سی وی طریقه مونږ ته خو ډېر خپل او اسانه طریقه وا خدا ته دا ارس وکړو پس کې دا اپ کم زیره د دې نوم سره نو د دې نوم د زخمه د دې ډېر آسان او سمپل اپ ته او دا هغه اپ ته کوم چې دا پروفیشنل دکانداران چې کوم دي څوک چې سی ویګانې جوړي نه هغه سره هم په کمپیوټر کې هم دا اپ لکه دا یو افیشل اپ ته یو اخو د خو نه بده کې خو یو وقفه ناراضي بالکل به وقفه ناراضي او بل دا چې نور پکې ډېر جنجال پکې نشته ډېر سمپل او ساده کار تاسو وکړو چې څوک دا سټوډنټانی ځان د سی وی جوړول غواړي یا نور د جاب لپاره اپلای کول غواړي او هغه ته دا قسم مشکلات دي نو دا تاسو په خپل موبایل کې په خپل لاس کې تاسو کار دی چې سټیم غواړي څه قسم سی وی غواړي یو ځای کې زیات لیکل پکار دي کم پکار دي هر قسم چې څنګه تاسو خو هغه سی وی ځان له جوړه کې او په هغه ټیم په واتس اپ کې ورسند کې او د ټینشن نه ځان بیغمه کې نو دا اپ نوم تاسو په سکرین باندې کتئ شي پلی سٹور کې ما راړولې دي د دې اپ د دې سر د پاسه هم لیکلي سی وی دا اپ ته ښه اسانه او سمپل کار دی نشان د لما درکو دا چې کله تاسو پلی سٹور کې سرچ کړئ نو تاسو ته ډېر زیات اپس راشي دا نیم چې نور کار کوي غیب هم کار کوي خدای به طریقه لګ ګرانی واقع په پکې ډېر راځي د دې طریقه هم ډېر ځان اسانه ده سمپل ده واقع مکه په کوم ناراضي نو چې څوک داسې شوقیانی چې راځي نصیب جوړو ما یا بل چاله جوړو ما نو دا غیر لپاره دا ټول نه بیسټ او بهترین اپ دی هم نه ټرای کې کرچا ځین کې سوال راغلی یو پارت باندې نه پوه شي په کمنټس کې زمانه تاسو کې ویډیو لایک کې چینل سبسکرایب کې او کدا ویډیو د فیسبوک نه ګورئ نو نور مرګرو سره شیر کې چې هغه ته پیدا واري ډېر مهرباني والسلام